وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما يا حافظ أعيني. سلورم لمغا د کوم ځایونو نه چې حروف ادا کیږي هغه ځایونو ته مخارج وایي او دا مخارج اولس دي. مخارج څومره دي؟ اولس دي. او مخرج وایي څه ته؟ مخرج وایي د رایستېدو ځای ته، د راوتو ځای ته. چې د خولې د کمې حصې نه مخارج دا حروف ادا کیږي هغې ته مخرج ویل شي، یعنی د حرف د راوتو ځای. مخرج څه ته وایي؟ د خولې د کمې حصې نه چې حروف ادا کیږي هغه ځایونو ته مخرج ویل شي، مخارج ویل شي. دا مخارج څومره دي؟ اولس دي. یعنی په خوله کې اولس ځایونه داسې دي چې د دې حروف ادا کیږي. خبر راغله ذهن ته؟ تاسو ګوره توجه لږه کمه ده. مخرج اولنی جوف دهن، یعنی د خولې دننه خالي ځای، د دې نه دا حروف اوزي. واو هر کله چې ساکن وي او د هغې نه مخکې حرف باندې پیښ وي. حروف هوائیه یا حروف مده. جوف دهن یعنی د خولې دننه دا خالي ځای چې د کوم ځای نه درې حروف ادا کیږي. کوم؟ اول چې کله واو ساکن وي او د هغې نه مخکې حرف باندې پیښ وي. نو چې واو ساکن شو مخکې به پیښ راغی نو هغې ته واو مده ویلی شي او دا ادا کیږي د جوف دهن نه. دا به درنه سبا ورومه ښه چې جوف دهن نه کوم حروف ادا کیږي. شو که نه؟ د اول مخرج دی او دا ستاسو بنیاد شروع شو. ښه تر اوسه چې موږ کوم سبق وي هغه د دې هغه لوازمات وي. لکه سړی لمونځ کوي که نه نو اودس ورته مخکې کوي. نو اودس مقصد نه دی، مقصد زموږ لمونځ دی. نو هغه مقصد زموږ اوس دلته کې شروع شو. ښه چې دا موږ د روسه پورې اوله لمعه، دویمه لمعه او دریمه لمعه دې کې موږ د تجوید ضرورت او د تجوید هغه لوازمات چې کوم بیان شو. اوس چې کوم دی اوس مخارج شروع شو. دا به لازم ملزوم یاد ساتي. که دا یاد نه ساتي ستا مخرج نه دا کېږي. دا بنیاد ستاسو شروع شو. دې ته به اوس بلکل ویښ ناسي. ښه او دا به زه اورم اوسه یو یو نه. جوف دهن یعنی د خولې دننه خالي ځای او د دې نه دا حروف اوزي. واو هر کله چې ساکنه وي او د هغې نه مخکې حرف باندې پیښ وي. لکه المغضوب، مغضوب علیهم، واو ساکن دی مخکې ترې نه پیښ راغلی دی. دې ته ویلی شي واو مده. واو مده څه ته وایي؟ چې واو ساکن وي او مخکې ترې نه پیښ راغلی وي. یا چې هر کله ساکنه وي او د هغې نه مخکې حرف باندې زیر وي، یا ساکنه د هغې نه مخکې زیر. دې ته څه ویلی شي؟ یای مده ویلی شي. ها یای مده. ها لکه نستعین، نستعین. الف هر کله چې ساکن بې جټکي وي او د هغې نه مخکې زور وي، لکه صراط، او د الف نه مخکې چرې هم زیر نه راځي. د الف نه مخکې زیر نه راځي، صرف زور به راځي. همیشه به د الف نه مخکې زور راځي. ها او ساکن بې جټکي مو ځکه وویلو چې زور زیر پیښ والا او همدغه شان ساکن جټکي والا حمزه وي. د حمزه او د الف فرق څه دی؟ الف ساکن بې جټکي والا وي او چې کله په دې باندې زور زیر پیښ یا سکون راغی، سکون خو پیژنې که نه، غوړندې راغی، غوړندې چې کله پې غوړندې ګړندې راغی نو دا بیا حمزه شي. څه به شي؟ حمزه به شي. اگر چې عام خلق دي ته هم الف وایي، عام خلق دي ته الف وایي، الف کې څوک فرق نه کوي.
لکه د الحمد په شروع کې چې کوم الف دی یا د بأس په منځ کې چې کوم الف دی دا په واقع کې حمزه دی. صراط ساکن بے جھٹکی والا الف ساکن بے جھٹکی والا دا به مد کې راځي الف بدی ته ویل شي او چې کله زور زیر پیغ او غړندې پې راغی نو دې ته بیا څه ویل شي حمزه ویل شي او په دې ټول کتاب کې به داسې دواړو الفونو ته حمزه ویل شي یاد ساتئ. او د کوم الف او د کوم واو او د کوم یا چې اوس پورته ذکر وشو دوی ته حروف مده او حروف هوائیه وایي هم وایي حروف مده حروف هوائیه. نو حروف مده خو تاسو ته ما ووایي که چې په دې وجه ورته وایي شي چې دا اوږد ویلی کېږي. مد څه ته وایي اوږد لوستلو جیسے انبیاء اولئک نو دې ته حروف مده ځکه ویلی شي چې دا دغه لوستی شي اوږد اوږد لوستی شي. خو د دې هم یو قاعده ده چې کوم ځای کې به دا اوږد لوستی شي او کوم ځای کې به دا برابر لوستی شي. لکه المغضوب علیهم کې موږ اوږد نه وو المغضوب علیهم موږ نه وو که چېرې داسې وو نو دا بیا لحن جلي کې راځي او لحن جلي تعریف تاسو ویلی دی پرون که نه څه ته وایي لحن جلي. اوس زه د المغضوب علیهم په ځای وایم المغضوب علیهم نو دا به کوم یو غلطي شي د لحن کوم یو قسم دی لحن جلي او د دې حکم سره څنګه دی ښه دی که نه دا حرام دی لحن جلي حرام ده دا به یاد ساتئ. او حروف مده د دې قاعده به مخکې راځي انشاءالله ښه. نو حروف مده ورته په دې وجه ویلی شي چې کله دا اوږد هم لوستی شي او حروف هوایه ورته دا ویلی شي چې د خولې د خالي خوله کې دننه کومه خالي ځای دی د دغې نه ادا کېږي. جوف خالي ځای ته ویلی شي د یو څیز منځ ته ویلی شي چې هغې کې دننه څه نه وي لکه دا چې دی دا ټول جوف دی د اسمان او ځمکې تر دا منځ دا جوف دی فی جو السماء الله جل شانه فرمایي. دوی ته حروف مده او حروف هوائیه هم وایي. لومبنی نوم یعنی مدی دې دپاره دی چې په دوی باندې کله مد هم وي او مد ځای به تاسو ته بیا زه وښیم. د 11مې لمحې په بیان کې به درته د دې پوره حال معلوم شي. او دویم نوم یعنی هوائیه دې دپاره دی چې دا حروف په هوا باندې تمامیږي لکه الصراط صراط نستعين او دا شانتی المغضوب دا په هوا باندې تمامیږي ها په دې وجه دي ته حروف هوائیه هم وایي. او د کوم واو ساکن نه مخکې چې زور وي هغې ته واویلین وایي. ورته یا نه مخکې زیر راځي د واو نه مخکې پیښ راغی د الف نه مخکې زور راغی چې همیشه راځي نو دا حروف مده شو. اوس د واو نه مخکې زور راغی او د یا نه مخکې زور راغی نو بیا به څه کوي دې ته بیا یایلین ویلی شي او واویلین ویلی شي. او د لین مطلب دی نرمای سره لوستل ښه لکه من خوف او د کومې یا ساکنې نه مخکې چې زور وي هغې ته یایلین وایي لکه والصیف والصیف. نو حروف مده موږ اوږد لولو لوی لولو او حروف لین چې دي دا به موږ مختصر لولو لکه والصیف الخوف دا به داسې الضیر لا ضیر وشو کنه نو دا به مختصر لوستی شي. پس د واویلین او د واو متحرک مخرج به مخکې 14 مخرج په بیان کې راشي د دې مخرج مخکې را روان دی دې وخت کې د دې فکر مه کوئ ښه. او د یا متحرکې مخرج به مخکې د اووم مخرج په بیان کې راشي دا مخکې مخرج را روان دی په دې باندې هم فکر کولو ضرورت نشته دی ښه.
تاسو رسېدي زمونږ د نن سبق خلاصه سره زمونږ نن دوه خبرې دي حروف مده حروف لین حروف مده څه ته ویل شي او څو دي حروف مده هغه حروف چې کله کله هغه اوږدوم لوستی شي او هغه درې دي کوم دي الف مده واو مده یا مده الف چې کله تینا مخکې زور راغی چې همیشه راځي واو مده چې مخکې تینا پیښ راغی جیسے المغضوبی او یا مده چې هر کله تینا مخکې زیر راغی لکه نستعین نو دې ته حروف مده حروف هوائیه ویل شي دا زموږ لومړنی مخرج دی دا به یاد ساتئ ښه بیا ورپسې دی حروف لین چې کله د واو نه مخکې زور راغی او د یا نه مخکې زور راغی نو دې ته حروف لین ویل شي او دا څو دي دوه دي واو لین او یا لین حروف مده څو دي درې دي حروف مده څو دي درې دي واو الف واو یا دا حروف مده دي چې دا اوږدوم لوستی شي او لین حروف لین څو دي حروف لین څو دي دوه دي کوم دي یا لین او واو لین او د لین مطلب دی نرمای سره لوستل ښه دا به مخکې راځي انشاءالله دا زموږ د ننني سبق خلاصه ده چاته څه سوال شته پکې پوه شوئ څه مشکل خو نشته که نه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سبب إن شاء الله بدي كذا حروف المادة كم مخرج هو كذا داعي لك बात कुरान मजीद जवाब सीधी देखिए दासरा वाले भी अंदाज रहा होगा हाँ वो वहाँ से بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي واعلمني ومن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير